الرحمن الرحيم باب ما جاء في الجمع بين الصلاتين جمع بين الصلاتين مخکې منګه دا ویلو چې جمع بین الصلاتین اکثر فقها قائل دي په جمع بین الصلاتین په حالت د سفر کې او یا په حالت د مطور کې او امام احمد حنبل رحمه الله قائل دی په حالت د مرض کې اکثر نور علما قائل نه دي په حالت د مرض کې وایي ځکه د حالت د مرض د پاره خپل مونږ دی که په اشاره وکړه په ناستې وکړه پرېوتو یې وکړه نو د مرض په حال کې وایي جمع بین صلاتین نشته نو یا به حالت د مطوري یا به حالت د سفري زمونږ فقه حنفي په دې د دې رای د فقه حنفي زمونږ دا دی چې جمع بین صلاتین جایزه نه ده نه په سفر کې او نه په مطور کې که جایزه ده جمع بین صلاتین نو صرف او صرف په عرفات کې او یا جمع بین صلاتین چې کې په مینا کې د دین علاوه نور جمع بین صلاتین جایزه نه ده په دې کې د امام ابن حزم رحمه الله رای دادا او دا یو روایت دی د امام احمد ابن حنبل نه چې جمع بین صلاتین جایزه ده خو جمع تأخیر جایزه ده او جمع تقدیم جایزه نه ده دوی دا وایي چې جمع تقدیم کې کوم روایت چې صحیح روایت وي خالی عن الکلام وي داسې روایت پکې نه دی موجود شوی او په جمع تأخیر کې روایات د بخاری او د مسلم او دا پکې موجود دي جمع تأخیر کې او نو جمع تأخیر جایزه ده او جمع تقدیم جایزه نه ده دا رای ده د امام ابن حزم رحمه الله دې ته ترجیح ورکړې ده اوس جمع تقدیم او جمع تأخیر دواړه جایز دي د اکثره فقهاو په نسبت دي او دا دلیل دا روایت دی د معاذ رضی الله عنه روایت او داسې په دې باب کې نورم په کثرت سره روایتونه دي چې د هغې د وجې نه علما جمع تقدیم هم جایز وایي جمع تأخیر هم جایز وایي په سفر کې هم جایز وایي په مطور کې هم جایز وایي مخکې موږ دا وویل چې د دې دوو حالاتو نه غیر د فقهاو اکثرو په نس بلکې د ائمه اربعو په نس د دې دوو حالاتو نه غیر جمع بین صلاتین جایزه نه ده په اتفاق سره البته یو حدیث د ابن عباس رضی الله عنه چې راغلی او هغه روایت صحیح دی د بخاری مسلم ترمذی ټولو روایاتو کې چې رسول الله مونځ کړی جمع بین صلاتین او نه مطور او نه سفر بلکې حاضر او د حاضر نه بلا عذرینو نو هغه روایت بعض علماو چې الته منګ ویلو چې بعض علماو هغه حمل کړی دی په دغه صورت باندې چې جمع بین صلاتین جایز هم ده
په غیر د دې عذر د مطر او په غیر د عذر د سفر نه په نورو اوقاتو کې هم د بعضې اعذارو لکه شدیده و د وجې نه جایز ده. ډېر عذرونه انسان له راځي چې هغه په دې باعثه شي چې دا جمع بین الصلاتین وکړي، اگر که هغه نه سفري او نه حاضري دغه یې ویمه دا مطوري. همدلته هم داسې وخت تکلیف په تا داسې سخت عذر درته پېښ شو چې هغې د وجې نه تا نه مونځ لاړ او تا جمع وکړه، نو هلته ویلي مو چې الله تحرجه امته چې په حرج کې وانهچوي خپل امت. نو د دې دپاره کله ناکله که داسې وشي دا خیر دی او دې ته موږ مختاره مسلک ویلی و د دغه حدیث سره موافق. خو دا رای د هیچا هم نه وه په غیر د دې وخت د دې غیر مقلدینو کې چې د بعضې قمقل سادهګانو نه علاوه چې هغوی فهم د سلف الصالحینو ته نه ګوري او هغوی فقط هر یو کار دپاره جمع بین الصلاتین کوي او ښه عادتاً یې کوي، په طریقې د عادت سره یې کوي. نو دا د خاص دغه د بل چا رای نه ده، دا د بعضې خمقلو چې ځان ته غیر مقلدین وایي بیوقوفه هغوی و دا رای ده. د علماو د اهل حدیثو دا رای نه ده چې هغوی دې بس مطلق اعذارو باندې هر وخت جمع بین الصلاتین جایز ووایي، بلکې کله کله چې سړی عادت نه جوړوي او داسې سخت عذري نو که سړي جمع بین الصلاتین وکړله نو دوی وایي دا جایز ده. وبه حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد عن يزيد